یو کس تپوس کړی چې یو سړی خپل نوم سره هاشمي لیکي او دی وایي چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم دی، آیا دا صحیح ده او که نه؟ هاشمي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم نه دی بلکې نسبت یې دی. نسبت دی ته وایي چې سړی خپل قوم او قبیلې طرف ته منسوب وي. هاشم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه د نیکه پلار یو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د والد ماجد نوم دی عبدالله، د عبدالله پلارو عبدالمطلب، د عبدالمطلب پلارو هاشم، د هاشم پلارو عبد مناف. نو هاشم د عبدالمطلب صاحب چې د پیغمبر علیه السلام نیکه دی د هغه پلار دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته هاشمي په دې نسبت سره وي. یو دغه کس که چېرې دی ځان سره نوم هاشمي لیکي، ده ته پته وي چې زما سلسله نه نسب هلته رسي هاشم ته، نو بیا خو ټیک ده. او که چېرې دا ني نو دا دروغجن دی. حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړی خپل نسبت داسې کس ته وکړي چې هغه د پلار نیکه نی تېر شوی، نو په ده باندې د خدای لعنت دی. یو کس تپوس کوي چې یو کس توبه وکړه چې زه به دا ګناه بیا نه کوم، بیا هغه دوباره ګناه وکړه او ده ویلو که چېرې ما دا ګناه دوباره وکړه نو زه به 500 روپۍ ورکوم. نو دا نظر منلی صحیح دی او که نه؟ دی دا جرمانه ورکړي که دا ګناه کول اسم ګناه ده. په ښه کار باندې چې سړی نظر وماني نو په هغې باندې پوره کول ضروري ده، خو ګناه ده. دا جرمانه هم شوه، نظر هم شو، دا ورکول په کار دی. کېدی شي چې د دې ګناه نه منع شي. یو کس تپوس کوي چې د بدن غیر ضروري ویښته د غسل نه مخکې اغوښتل سنت یو که د غسل نه پس؟ نو بهتر دا ده چې د غسل جنابت نه رستو واخلي، هغه غسل چې د جنابت وي. او که چېرې چا مخکې واغوښتل نو دا هم جایز ده، ثابت. یو کس تپوس کوي چې د بینک نوکري دا جایز ده او که نه؟ بینک کې چونکې کاروبار سودي وي نو په بینک کې سود اخیستل ورکول دا خودي حرام، او په بینک کې نوکري د حرام کار سره تعاون دی. نو اگر که دی دا پیسې په نوکرۍ اخلي د دې حکم هغسې نه دی لکه څنګه چې سود دی، لیکن بیا هم په ګناه کې تعاون دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. تاسو تعاون کوئ، لاس مدد د یو بل سره کوئ، د نیکۍ په کار کې، تقوا په کار کې، او په ګناه او په ظلم زیاتۍ کې د چا سره تعاون مه کوئ. یو کس وایي چې زما کور والا یعنی ښځه مې مړه شوي ده، زه دویم واده کول غواړم. اوس خلک وایي چې کله دویم واده وکړې نو د واده په سبا باندې چې د کومه ښځه مړه ده د هغې په قبر باندې په سر طرف ته به پی توی کې پی شوده. آیا دا ټیک ده او که نه؟ دا غلطه ده او دا شیطان چا ته خبره خشته کړي ده، بیا دا رواج ګرځولی دی. نه الله جل شانو فرمایي، نه د الله پیغمبر او نه په امت کې چا خو خلکو کړي. یو کس وایي چې د کرنسي په تبدیلی کې مثلا ډالر وغیره د هغې تبدیلی کې د سود خطره خو نه ده؟ نه، په دې کې سود نشته دی، ځکه چې کرنسي ډالر که ته د پاکستانی روپۍ په عوض کې بدلې نو دا جنس جدا دی او هغه جدا دی. ډالر جدا دی او روپۍ جدا ده. نو ډالر د روپۍ په بدل کې ورکولی شي کمی زیاتی سره هم، او خو په دې کې یو شرط دی، هغه دا چې په نقد باندې وي. ډالر هم اوس ورکړي، روپۍ هم اوس والی. او که په دې کې قرض ورکړي یعنی ډالر اوس ورکړي روپۍ رستو، یا روپۍ اوس ډالر رستو، دې ته نسیه وایي. او د سود دوه قسمه دي، یو تفاضل او یو نسیه. نسیه او تفاضل دا دواړه حرام دي، ځکه چې یو طرف ته ډالر ورکړی شو نو هغه کس د ډالر نه فایده اخلي، او بل طرف ته روپۍ د روپۍ والا به روپۍ میاشت پس یا 2 میاشتې پس اخلي. کله کله دا رستو پیسه چې کوم دی نو فایده وکړي، دا نقد نه. به هر حال په احادیثو کې د دې صورت ممانعت ته سخت، او دا هم په حرام کې راځي. یو کس تپوس کړی چې ټوپک په ګولۍ سره چې ښکار مړ شي د اوچتولو نه مخکې هغه مړ شوی وي نو دا حلال دی او که نه؟ هسې ښکار به مخکې چې کېدو پخوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د ټوپک جوړېدو نه مخکې نو په غشي به کېدو، په نیزه او برچه به کېدو، په غشي باندې به کېدو، په سپي به کېدو، په باز به کېدو. باز به پرې خو ښکار پسې ښکار به ونیو، سپی به پرې خو ښکار پسې ښکار به ونیو، او غشی به وویشتون، په غشي به ښکار ولګېدو. غشی چې اولی په هغې باندې بسم الله اووې، بسم الله الله اکبر پرې خو په وخت کې
او باغې باندې ښکار ولګي او تلاړ شي او ښکار مړ وي نو دا ښکار حلال دی. سپی چې پرېږدي او سپی هغه سپی چې کلب معلم وي هغه ته تا تربیت ښولی دی او هغه چې د پرېښو ښکار پسې بسم الله الله اکبر دی ووې او هغه سپي ښکار تا ته راړو هغه پکې خوله خښه کړي د خپله یې خوړل نه تا ته یې راورسولو خو هغه کې سا نشته ښکار مړ دی نو ښکار یې جایز دی. دغه رنګې د باز هم دا درې واړه څیزونه شلول کوي. د ټوپک ګولۍ که چېرې غونډه وي شلول نه کوي نو د هغې ښکار مخکې علما فرمایي چې حلال نه دی مردار دی. بهرحال اوس چا مفتي صاحب نه تپوس کول غواړي بعضې ګولۍ داسې وي چې هغه څوکیداري وي نو بعضې حضرات وایي چې د هغې ښکار جایز دی. یو کس تپوس کړی که تعوذ کې داسې الفاظ زیات کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین نو سوال دا دی چې آیا دا الفاظ په خیر القرون کې چا ویلو او که نه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره دا لفظ ویلی شي. د رجیم معنا هم دغه ده اللعین ملعون دا لفظ هم ویلی شي لیکن دا مو وایه چې په خیر القرون کې د دې ثبوت شته او که نه. ستا د طرف نه د الفاظ ویل جایز دي. یو کس وایي چې ما په بچپن کې د سړک په غاړه 50 روپۍ زما لاس ته راغلی وي ما مونتې وي اوس زه لوی شوم نو اوس هغه احساس را سره دی چې پردی پیسې ما خوړلې دي اوس زه څه وکړم؟ که چارې هغه تا خوړلې وي تا سره پیسې نه وي نو بس هغه حلال دي تا دپاره او بهتر دا ده که چارې تا سره پیسې وي نو چا فقیر مسکین ته 50 روپۍ ورکړه. یو کس وایي چې کنترو والا کله کله پردی کنترې ونیسي او په مارکیټ کې خرڅي او د هغې مالک معلوم نه وي نو پردی کنترې خرڅول دا جایز نه دي. چې کله د نیولي دي ځکه چې عموما کنترې ساتندوی کنترې هغه پیژندی شي ځنګلي کنترې هغه هم پیژندی شي بیا لکه هغه چا ښکار کړي نو هغه ټیک ده لیکن دا خو د دې حکم د غلا نه دی. د غلا حکم دا دی چې سړي غلا وکړي نو بیا د هغه لاس پرې کړی کېږي. په دې ته لاس نه پرې کړی کېږي ځکه چې دا مال محفوظ نه دی لیکن به هر حال حرام دی اخیستل. یو کس وایي چې په جوماتونو کې د مونځ کوونکو مخې ته د قبلې دیوال سره د ګیس هیټر لګېدلی او بعضې جوماتونو کې ګړۍ وي چې هغه په بجلۍ چلیږي او رڼا کوي. د دې څه حکم دی؟ زموږ امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د ګیس د هیټر چې مخې ته لګېدلی دی نو د مکروه دی. داسې ځای کې لګول پکار دی چې ستا د سجدې مخې ته نه راځي قبلې مخې ته نه راځي کراهت دی پکې. نور ائمه وایي جایز دی او ائمه استدلال دی نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل په مونځ ولاړو په صلات کسوف نور تندر نیولی په هغې مونځ کې پیغمبر علیه السلام ته د قبلې په دیوال کې جهنم ښودلی شوی او جنت هم او جهنم هم او په هغې کې ورته لمبې هم ښودلی شوي. صحابو تپوس وکړو چې یا رسول الله تاسو په مونځ کې یو 2 قدمه رارستو شوي وایي دا ولې؟ وایي چې ما د جهنم لمبې ولیدې نو د هغې نه رستو شو. امام بخاری رحمه الله بعض حضرات استدلال کوي که اور مخې ته بل وي مثلا هیټر وغیره نو خیر دی. امام صاحب چې وایي نو هغه هم وایي چې مونځ کېږي لیکن کراهت. یو کس وایي چې سړی په حالت د جنابت کې وي نو ذکر کولی شي او که نه؟ حالت د جنابت کې ذکر کولی شي البته د قرآن کریم تلاوت نشي کولی د قرآن پاک یو صورت نشي ویلی نور ذکر هغه کولی شي سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله دا ویل. یو کس د میراث تپوس کړی دی هغه بیا وروسته مفتي شام صاحب نه تپوس وکړي. یو کس تپوس کړی چې زموږ په کلي کې قبرستان دی مقبره ده او د هغې قبرستان په منځ کې جومات دی. مونږ دا غواړو چې دا جومات شهید کو او دا د هغې په آخري سر باندې جوړ شي ځکه چې په هغې کې قبرستان او لار راځي نو دا جومات چې جوړ شوی دی نو دا اوس قبرستان کولی نه شي لاره کولی نه شي چې دا د مخکې نه څنګه جومات را روان دی خلکو کړی دی نو دا جومات دی وقف دا به تر ابده پورې دغسې جومات وي دا نه شي ورانول. یو کس تپوس کړی چې د ممبر پوړی څو پکار دي؟ 3 پکار دي او که نه د ځای د کمي د وجې نه 2 هم جوړولی شي. نو د ممبر پوړی حدیث مبارک نه دا اندازه کېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خلفاو په زمانه کې 3 پوړی وي یعنی هغه د خطو دپاره 3 وي. یو پوړی ته ختل دویمې ته ختل درېمې ته ختل حدیث مبارک کې راځي نو دا 3 وي او بل بهرحال که د ځای د کمي د وجې نه 2 جوړې شي نو هم سباق نشته. خو دا امام صاحب چې ولاړ وي نو دی به په پوړی ولاړ وي په ځمکه به نی ولاړ چې کله خطبه ورکړي. یو کس د حرمت مصاهرت تپوس کړی دی هغه هم بیا وروستو مفتي شام صاحب نو
یو کس تپوس کړی دی چې په دین اسلام کې د الله په نسبت باندې د عالم فضیلت ډیر دی او که د مجاهد فضیلت ډیر دی. مجاهد او عالم ځان ته خپل اجرونه دی تقابل چې په حدیث مبارک کې نه دی راغلی. البته د جهاد دپاره هم د علم ضرورت دی که یو سړی جهاد کوي او علم یې نیز ده دنه خطا کیدی شي او چې خطا ته وشوه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل صحابه ووی چې نن خو فلان کې داسې وجنګېدو چې ټول اجر هغه یوړو په ټول لښکر کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا سړی جهنمی دی. یو صحابي وایي چې زه په هغه پسې شوم چې د دومره توره وکړو دی جهنمي څنګه دی. زه په هغه پسې شوم هغه ما کتو چې کافر وجل جنګ کولو سخت په یو ځای کې د کافر د لاسه زخمی شو په دې لاس ولګېدو نو د لاس د درد او د تکلیف د وجې نه د یو طرف ته شو او دا تورې چې کوم دی نو د سینه کې هغه تیره اړم کو او بل سر لاس کې د تورې په ځمکه کېښو او د پاسه پرې راټیټ شو زور یې وکړو دا توره ترې پورې وته ومړ شو. وی زلاله ما وی چې یا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله. تاسو چې څنګه فرمایلو هغه خبره خو رښتیا شو. په هر حال د جهاد لپاره د علم ضرورت دی. علم د هر یو سیس په بنیاد کې دی او د دې تقابل کول نه دي پکار. په حدیث کې بعضې څیزونو تقابل مقابله راغلی ده لیکن د خپل طرف نه دا مقابله نه کول پکار. مزد دی چې د سړي د مزد علم نه نو د مزد نشي کولی صحیح. زکات ورکولی که د زکات علم نه دی زکات نشي ورکولی. نکاح کولی که د نکاح علم نه دی به کله کله داسې الفاظ ووایي چې هغې سره به طلاق واقع شي او ښځه به حرامه ساتي. نو د هر یو سیس په بنیاد کې علم ضروري دی. علم بنیاد دی. یو کس تپوس کوي چې زمونږ امام مسجد د ګیس میټر نشته او ګیس والو د هغه ګیس میټر کټ کړی دی. اوس امام صاحب د غلا ګیس استعمالوي او چې کله خلک هغه ته ووایي چې دا غلطه ده نو وایي چې دا زما ضرورت دی دې امام پسې مونځ کول جایز دي او که نه. ته د امام صاحب باره کې تپوس څه دپاره کوې؟ امام صاحب په خپله ولې تپوس نه کوي؟ ته د خپل ځان غم کو او د امام صاحب باره کې تا ته تپوس کول ذکر نه دي پکار چې د محلې د امام ضرورتونه د محلې په خلکو باندې لازم ده چې د هغه ضرورت پوره کړي. هغه ته د ګیس ضرورت دی هغه به خامخا چې کوم دی نو چوله بلی ګیس به بلی خلکو ته پکار دي چې د هغه د ضرورت پوره کړي. به هر حال د هغه متعلق مسله مکو تپوس مکو دغه وخت کې که هغه درته ویلي هغه بیل شی دی نو اسې ګیس بغیر د بل ورکولو استعمالول دا ټیک نه ده ناجایز ده ځکه چې دا د قوم مشترکه اساسه ده او مشترکه اساسه د قوم استعمالول د یو کس دا جایز نه دي. یو کس وایي چې موږ څلور وروڼه یو د پلار خدمت کوو لیکن اوس ما مازدیګر په وخت کې د ماسخوتنه پورې علم زده کړه شروع کړې ده او زما بچیم شته دی مور مې وفات شوي ده والد صاحب مې کمزوری دی اوس زه علم حاصلوم دا علم پرېږدم د والد صاحب خدمت کوم او که څه وکړم پلار مې راته وایي چې ما ته وخت راکړه زما خدمت کو. د پلار خدمت ضروری دی. علم هم زده که د پلار د خدمت سره د پلار خدمت مه پرېږده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس رالو وی چې یا رسول الله زه جهاد ته ځم. وی مور پلار دې شته؟ د الله رسول ته پته وه چې د ده مور پلار ده ته ناست دي او د ده د خدمت محتاج دي. ورته وی چې یا رسول الله شته دی. وی د هغې خدمت کوم. ورته یې وفرمایل چې لاړ شه د هغې خدمت کوو دغه ستا جهاد دی. به هر حال چې کله مور او پلار محتاج وي خصوصا د اولاد د کمزورتیا د وجه نه یا بل څه وجه وي د هغې خدمت اولین فریضه ده د انسان. دې سره سره که داسې زده کولی شي علم نو زده دي. یو کس وایي چې کوم مونځ قضا شي نو د هغې د ادا کولو څه طریقه ده؟ چې کوم مونځ قضا شي تا ته یاد وي چې ما نه دا مونځ قضا شوی دی هغه ورځ هغه مونځ هغې نوم به واخلې په نیت کې به راولې او بیا به نیت وتړې. که هغه د ماسپښین وي او پرون د نه قضا شوی نو دا به ووایي چې یا الله ما نه پرون د ماسپښین مونځ چې قضا شوی دی نو زه هغه کوم. دا به قضا راوګرځې. البته دوه وختونو کې نشي کولی یو چې کله دریو وختونو کې یو چې کله نور راخیږي او یو چې نور په سر ودرېږي یو چې نور پر وځي. د دې نه علاوه قضا مونځ په نورو وختونو کې کولی شي. یو کس وایي چې زه دوکاندار یم او د 10 روپو والا سکه نن سبا نشته دی او که چېرې زه دا سکه په 15 روپۍ باندې واخلم نو دا جایز ده او که نه؟ نه چې کله مالیت کې فرق دی یو 10 روپۍ دی بلې 15 روپۍ دی نو دا اخیستل په سود کې راځي نه دی جایز. یو کس تپوس کوي چې زهیب نام لیکل نوم څه معنا ده؟
زهیب معنا د ذهب نه دی، ذهب ویل کېږي سرو ته، او زهیب د سرو زرو سره تعلق دی، دغه معنا ده پکې سرو والا. بل وایي دا زال سره دی، کزې سره دی نو زال سره دی. بل تپوس کړی دی چې د دجال په تندي باندې به کافر لیکلی، کافر. دا لفظ به کوم خلک ویني؟ دا به هغه خلک ویني چې چا خپل ایمان محفوظ کړي، هغې ته پته لګي، او چې چا ایمان نی محفوظ کړی ده ته پته نه لګي، دی به دجال سره ملګری شي. بل تپوس کړی دی چې د ماسخوتن د مونځ سنت په څه وخت کې ادا کول ټیک دي؟ چې کله فرض په جمع سره ادا شوی وي، چې فرض په جمع سره ادا شوی نو ماسخوتن سنت فوراً فرض پسې متصل کول پکار دي. 2 رکعاته سنت چې فرض مونځ وکړي د جمع سره هغې پسې کول پکار دي، د هغې همدغه وخت دی، دا سنت تعبیر دي د ماسخوتن. په دې کې دومره وخت تېرول چې بل یو کار پکې د دنیاو کې دا مکروه دي، فضول کې ناستل ګپ شپ لګول دا مکروه دي. یو کس وایي چې زمونږ ورور په میډیکل ریپ کې دی، هغه مونږ ته سیمپل راکوي، آیا دا سیمپل استعمالول زمونږ دپاره جایز دي او که نه؟ نو ما ته خو پوره تفصیل نه دی معلوم، خو میډیکل ریپ والا چې کومې سیمپل یې هغه سره یي نو هغه کپنۍ د دې دپاره ورکړي چې دا ډاکټرانو ته ورکړه، ډاکټر بیا دا ټیسټ کی استعمال کی او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه مریض ته ورکړي مفت. یا دغه سیمپل که چېرې د ډاکټر د لاس نه تا ته راشي نو دا ټیک دی، که چې ډاکټر خو به چا ته ورکوي، او که دا سیمپل ستا د ورور د لاس نه راشي نو هغه د لاس نه اخیستل او د هغه تا ته ورکول دا ټیک نه دي، ځکه چې دا خپل مقصد ته ونه رسېدل.